ابراهیم علیه السلام په نوم باندې دی دې لپاره چې دا ما سره دقه څه خلک زوتی چې دا جناب رسول الله په نیکونو پلارانو کې هم راغلی دی او مکی دی د هجرت رسول الله نه مخکې نازل شوی دی او جو هم دقه څه دی درې مسلې پکې دلته هم ثابتوي اثبات د توحید په دلایلو باندې او دارنګې اثبات د وحی او د رسالت او دارنګې اثبات د قیامت الف لام را الله واقف دے پمانا الله واقف دے پمانا دی حروف او د مقطعات قرآنی دی د قبیلی د متشابهات ندی سوا د الله نبی بسوک نه پويږي کتاب انزلنا الیک دا یو کتاب دې نازل کړی د مونږ ته تعالی تخرج الناس چې روباسي خلق لرا من الظلمات د تور تیارو د جهالت او د کفر او د بيدینینا ال النور نور د ایمان او توحید ته باذن ربهم په حکم د خپل پروردگار سره الى صراط العزیز کم دې ته روباسي لا رضا زور خدای استایل شویتا الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الله غذات چې خالص لپاره تمام دي چې په اسمانونو چې تمام پزمکو کې خلقم و ملکم و عبیدا وویل للکافرین من عذاب شدید هلاکت کافران لرا د عذاب سخنا کافران سوق دي منګې نه پیژني قران را تخی تفسیر دې قران په قران باندې دا کافر سوق دي الذين کافران کسان دي یستحبون الحیات الدنیا چې غوړه کوي ژوند د دنیاي علی الاخرت په آخرت باندې ژوند د دنیاي په دنیا په آخرت غوړه کوي دا کافر دی ويسدون عن سبيل الله او بندي خلق د دین د الله نو په خپل بندګي ويبغونها عوجا او لټي دین د الله لره کوګواله دک کافر نه پیژني چې په دنیا ازلي خیره او دغه دنیا لپاره په خپل او خلق د الله دین نه بندي او د الله دین خلقو ته کوخ کار کوي اولئک فی ضلال بعید دادی په گمراهی لري کې د حق نه وما ارسلنا من رسول من نه دی لګل یو پیغمبر الا بلسان قومي بغیر په جبر خپل قوم باندې هر قوم ته چې پیغمبر راغلی دی نو په خپل جبر ورته راغلی دی سره لپاره ليبين لهم چې وضاحت کی دوی ته نو فیذل الله من یشاء پس گمراه کوي الله چاہتے چې خوښي وي يهدي من یشاء خو نه کوي چاہتے چې خوښي او العزیز الحکیم او دا الله زور او حکمت والا علی ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا یقینا لګل موسی په وسخ خپل آیاتونو سره په دې مضمون ان اخرج قومك من الظلمات الى النور چې روبا خپل قوم لرا د تور تیرو د جهالت نه نور د ایمان تا وذکرهم بایام الله او پنور کدی تا فغورز د وقایع د الله باندې د ایام الله مراد هغه د الله ورځې دي چې په مختلفو قومونو باندې په مختلفو زمانو کې عذابونه راوستي ان فی ذلک لآیة لکل صبار شکور یقینا پرې مذکور کې لوی نخري د پاره د هر لوی صبرناک او د پاره د هر یو لوی شکر گزار حدیث کې راځي د ایمان دو برخې دي نصفه شکر و نصفه صبر صبر خې د ایمان دوا نصفه صبر و نصفه شکر دې آیات باندې بیا مفسرین ګورا لآیات لکل صبار شکور دی وجنه زه ترجمه ناسه کوم په دې کې لوی نخري د هر مؤمن کامل لپاره صبار شکور معنا دا مؤمن کامل وإذ قال موسی لقومه اغا یا وخیات کا چې ویل موسی علیہ السلام خپل قوم ته اذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت د ځانونو یاد کړئ نعمت د الله په ځانونو باندې اذ انجیناکم من آل فرعون کلا چې خلاص کو تاسو له فرعونانو یسومونکم سوء العذاب سکاوی تاسو ته عذاب لرا ويذبحون ابناءکم هغه عذاب سو يذبحون ابناءکم وجل استاسو علی لول استاسو زامن ويستحيون نساءکم پر خود استاسو لرا دغه عذاب وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
او پدې کې وفي ذلک بلاء عظیم من ربکم او پدې کې یو لوی ازمایش وو د جانب در رب ستاسو نه واستاذن ربک هغه وخت چې اعلان وکړ رب ستاسو لئن شکرتم قسم دې کتا سما د نعمتونو قدر کوي لازیدنکم زبرت نعمتونو زیات کم ولئن کفرتم او یقینا کتاسو قسم دې کتاسو کفر کوي نو ان عذابی لشدید یقینا عذاب زما ډیر سخت دی وقال موسی او فرمایل موسی علیہ السلام ان تکفروا اے قوما کتاسو کفر کوي انتم ومن فی الارض جميعا تاسو چې سپزمک کې ټول کافر شي او یو مؤمن پاتې نشي نو بیا د الله جت نشته فإن الله لغنی حمید پس یقینا الله بے پروا استایل شوی دی الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم آیا نه دی راغلی تاسو ته خبر دا کسانو چې مخکې تیر شوي ستاسو نه اسوک دي قوم نوح وعاد وثمود قوم نوح علیه السلام او عادیان او ثمودیان او الذین من بعدهم کسان من بعدهم چې رستو راغلي دي په دوی پسې نور قبیلی دی بشمارا لا یعلمهم الا الله نپی جنی دغه قومونو قبیلو لرا مگر الله پی جنی ایغا میں تفسیرون لکی نسبا کذبا نصابون دا کم خلق چی نسبون بیانی او زوی نوح علیہ السلام تا مزمان صبر رسید لے دے سو کوئی زمان شیس علیہ السلام تا رسید لے دے سو کوئی زمان ابراہیم علیہ السلام تا رسید لے دے نس کذبا نصابون دروغ وای دا نسبونه بیانوي ته ورته وګوره قوم نوح قوم عاد قوم ثمود والذین من بعدهم او دوی پسې چې رسو راغلي دي دونه قومونه چې لا یعلمهم الا الله اتش الله ته معلوم ني تا خپل نسب د کوم ځای نه ودی کو څوک ځان عادیانو پسې تړي عادیانو ته موږ رسیدلي جاءتهم رسلهم بالبينات راغلی دوی ته پیغمبران دوی په کارو دلایلو پردو ایدیهم واپس پکړه دی قومونو خپل لاسونه پی افواهیم په خلو د پیغمبرانو کې یو طریقې دا چې کله پیغمبران لګیو دوی په لاسونه راوړو او پر خلو به ورته کوي باس وخت نور مو وای یو معنا دا او دوی معنا دا چې پردو ایدیهم دی قومونو با خپل لاسونه واپس کړه په خپل خلو خپل خلی ویني څه پټ کړی لکه پیغمبر دی خبر نه ګوي کې بوځي او دا مونږ نه ګستا خپل به پټه وقالو انا کفرنا بما ارسلتم به او ګول دی قومونو یقینا موږ انکار کو پاګي پیغمبرانو چا سو پیلي ګری شي وي و انا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب او یقینا موږ په شک یو دا غنا چې تاسو ورته موږ را بلې مريبن په شک کې قالت رسلهم او ګول ورته پیغمبرانو اپ الله شکون اید اللہ ببارک ساو شک دے فاتر السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے راسمانون دزمکو دے یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم رابری تاسو لرا چی بخششو کی تاستا دو گناہون استاسونا ویوخرکم الى جل مسمى او رستو کی تاسو اخبرینٹی معلومتا قالو بویلدوی ان انتم الا بشر مثلنا قومون بورتو ویلے پیغمبرانو نئی تاسو مگر انسانان یہ زمانگا غندی تريدون ان تصدونا تاسو اراده کوي پیغمبرانو چې بن کوي منګ لرا اما کان یعبد اباؤنا دا خدایانو چې عبادت کوي زمونږ پلارانو فاتونا جن کلا رګي پیغمبرانو راتلو کوي منګ تا بسلطان مبین په ښکار دلیل باندې وقالت لهم رسلهم پیغمبرانو به ورته ویلي دروالی دلیل ان نحن الا بشر مثلكم دا خبره ټیک کوي چې منګه تاسو په شان انسانان یو لیکن الله یمن علی من یشاء لیکن الله احسان کوي پاګه چا چې د الله کو شیر خپل بندګانو نه یو شان انسانانی او په بازو باندې خدای احسان کوي پیغمبرانو اساس کی وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان ندی ممکن منګلا چې راتلو کو تاسو موږ په یو حجت او دلیل باندې الا باذن الله مگر په حکم د الله باندې وعلى الله فليتوكل المؤمنون خالص په الله دې اعتماد کوي مؤمنان وما لنا الا نتوكل على الله سری منگ لرا چی منگ با توکل نکو پا اللہ بانی وقد هدانا سبلنا یکنن خودری دی اللہ منگ تلاری دا کامیابی ولنصبرن على ما آزیتمونا و منگ بخام خاص صبر کو پاگی چی کم ضرر را کوئی تاسو منگتا وعلى الله فليتوكل المتوکلون
खालिस पर अल्लाह दी इतिमाद की इतिमाद को उनकी वकाल الذين كفروا لرسلهم وبویل منکرانو او بولیه کسان چې منکران دي خپل پیغمبرانو ته لنخرجنکم من ارضنا مونږ به وباسو تاسو د خپل ځمکې ورجدا خبرې کوي کنه مونږ باندې مر سره تن کړی دي مونږ به تاسو د خپل علاقې ځمکې نه وشو او لتعودن فی ملتنا یا به تاسو واپس شئ زمونږ پر ملت کې یا به مونږ زمونږ د ازور دینو باندې او یا به مونږ تاسو خپل علاقې نه وشو فاوحى الیهم ربهما وحی وکړه الله پیغمبرانو ته وحی وکړه الله الیهم پیغمبرانو ته پروردگار د دوی او وحی بداوا چې لنهلكن الظالمین خامخا هلاکو موږ ظالمان لرا ولنسکننکم الارض او پیغمبرانو مرګرو او صوب موږ تاسو لپاره ځمکه کې من بعدهم پس ظالمانو نه ذالک لمن خاف مقامی دا حکم دا چار پار دی چې یریږي او د دل زمانہ وخاف وعید یریږي زمانہ ډانټنینا واستفتحوا دوی طلب د فتح بوکو چې الله موږ له کامیابی راکړي وخاب كل جبار عنید او ناکام بشو هر لوی ظالم او مخالف د حق عنید د حق مخالف من ورائهم جهنم مخیر دوی ته جهنم ده ويسقى من ماء سديد سکول کی یو په دی باندې دا بود وینو زونا ویني زوی چې دینا د اور په زور باندې ببېږي اب موټونو کی جمع کی او په دې سکل کی يتجرعه ګډ بس کی دی لرا ګډ بس کی ولا يكاد يسيغه قريب رد چې تیر کی دی لرا وياتيه الموت من كل مكان را بشي دی بد قسمت ته مرګ د هر طرف نه وما هو بميت او دی بمړنی د مرګ اسباب براشي ټوله عمرې بنا ومن ورائهم عذاب غلیظ مخد دویتا یو عذاب سخت مثل الذين كفروا بربهما مثال دا کسانو چې کفر کړي په خپل رب باندې یعنی اعمالهم مثال د عملونو د کفارو کرمادن په شان د ایره باندې دي د کفار چې دا کم د رپای عامه کارونه کوي ادا تاسو لاري ماري په خی تاسو له ټټۍ مټۍ په خی ها دا د رپای عامه کارونه کافران کوي لګیږي قران وایي د دې د رپای عامه کم اعمال چې دي کرمادن دی مثال د ایری دی نشتدت به الريح چې سخوالو زی په باندې باد په یوم عاصفین په غورز د باد ګیره کې او ار سوالو زی ویسی د قصې په قیامت کې دوی دا کارونه چې کړی دي دی زربر ایمان نشتا زربر دی ته پیدا نه ور کوي دا لا يقدرون مما كسبوا على شيء طاقت بدل لري دوی دی هغه چې دوی کسب کړی دي په سیس باندې ذلك هو الضلال البعيد دا خطا لري د حقنا الم ترى ان الله خلق السماوات والارض بالحق اين ګوري یقینا الله پیدا کړی اسمانو زمکه په واستحق سرا ان يشاء يذهبكم کو غواړي نو ختم بکی تاسو له مختص مکنا وياتي بخلق جديد اور اتبو کی په یو مخلوق نبی باندې وما ذلك على الله بعزيز نو ده په الله باندې تبديل ګران چې تاسو لري کی او یو بل قوم راولي وبرزوا لله جميعا راهکار بشي او رو بوزي د خلق ټول الله تا مشران کشران پیغمبران امتونه نیکان او بدان فقال زعفاء للذين استكبروا وبويا كمزوري تابدار خلق للذين استكبروا کسان ته چې ځان غټایټو ته وې غټایټو ته چې ان كنا لكم تبعا مخصجید تاسو تابدارو چې تبا چرته قدمي خود مونږ بل ته قدمي خود تا چا سلام کو مونږ راغسته ته چا غلام مونږ راغي غلامان تا چا مده ویلې مونږ راغي مده ویلې فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله اے غټایټو تاسو د پکول شي مونږ نه د عذاب د الله من شيء انس قالوا يا غټایټ ورته وای لو هدان الله لهديناكم خدای مونږ ته درست لار خودلې وې مونږ هم تاسو درست لار خودلې و خو تاسو خقتل چې مونږ بیلاری و تر اپس بیا را پسې وي سواء علينا برابر د پونګه باندې اجزعنا ام صبرنا مالنا من محيص کومنګه جزې پزې کوو ام صبرنا کومنګه صبر کوو نشته منګه پر اخلاصې دا حدیث کې راځي چې جهنميان به یو میټینګ وکړي
وی راځي زر کاله الله ته جاړو نو زر کاله به الله ته وجاړي جواب به ملاو نشي نو بیا به میټینګ وکړي چې اوس به زر کاله صبر کوو هېڅ به نه وایو بیا به زر کال دا تیر شي دا 2000 کاله تیر شي نو بیا به وایي سواء علینا برابر ده په موږ باندې جزعنا که موږ عجز پزې کوو زر کاله هم صبر نه او که موږ صبر کوو زر کاله ما لنا من محیص نشته موږ دپاره خلاصې وقال شیطانو اوس کفارو منافقو د بيدینو لیډر ابلیس ملعون ابا قیامت کې راپاسی د اور منبر به ورته کیدي په جهنم کې او جهنميان ته به تقریر کوي تقریر واورېد ابلیس وقال الشیطان لما قضی الامر وبوي شیطان کله چې لما قضی الامر کله چې فیصله د کار وشي جهنميان جهنم تلاړ شي او جنتیان جنت تلاړ شي الله حساب کتاب مکمل کی نو شیطان به وایي کله چې فیصله وشي د کار سبا وایي خپلو کشرانو ته ان الله وعدکم وعد الحق الله وعده کړې وه تاسو سره وعده حقه تاسو سره خدای یو حق وعده کړې وه ووعدتکم فاخلفتکم او ما هم تاسو سره وعده کړې وه ما د هغې خلاف کړی دی یو وعدګۍ د سمام کړې وه او د هغې زما خلاف هم کړی دی وما کان لی علیکم من سلطان ابلیس به وایي خلکو ته نو ما دپاره په تاسو باندې څه دسترس او غلبه الا ان دعوتکم مگر ما به راوبللې راځه پې په غلا ورځه په زنا ورځه په جوارۍ ورځه په سودخورۍ ورځه په حرامخورۍ ورځه په رشوتخورۍ ورځه په شرابخورۍ ورځه ان دعوتکم راشه بتا ټیک دی جی درلم فاستجبتم لی تا به زما لپاره قبول وکړو په لاس په نامه داسې فلا تلوموني ابلیس ورته وایي ما مه ملامته کوئ لومو انفسکم خپل ځانونه ملامته کوي تاسو خو زما نه زیات وئ په شیطانۍ ما کار نشه کولی تاسو کوم کوم ما نه بمصرخکم نه یم زه تاسو له خلاصوونکی وما انتم بمصرخیه او نه تاسو ما له خلاصوونکي یئ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبلو زه انکار کوم د هغې نه چې تاسو شریک کړی وم د الله سره مخکې دې نه دنیا کې بس ما د هغې نه انکار وکړ نه منم ان الشیطان لهم ان الظالمین لهم عذاب علیم یقینا د ظالمانو دپاره عذاب درناک دی دا خبره چې وکړي نو ابلیس او دې غټایټو ته بل ځای کې قرآن کې راځي هغه وایي ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلین خدایا هغه خلک چې مونږ یې تباه کړي د پیریانو د انسانانو نه خدای مونږ ته په لاس کې راکړي څه پې کوئ چې د خپو لاندې کو او په خپو پې وګرځو پرې جهنم کې خو بیا خو به وخت تېري که نه ادخلوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وادخل الذين دن بکړې شي کسان چې مؤمنان دي او عمل د نیکو کوي جنات باغونو ته تجري من تحت الانهار چې بهیږي به لاندې دې نه مختلفې ولې خالدین فیها همیشه به اوسېږي په دې کې باذن ربهم په حکم د خپل رب سره تحیتهم فیها سلام ستړي مشي باندې دوی په دې کې سلامونه یو بل ته به ستړي مشي سلامونه کوي علم ترا نګوري کیف ضرب الله مثلا کلمتن نګوري څرنګه بیانوي الله مثال دی یو کلمې پاکې چې کلمه توحید ده کشجرة طیبة د دې کلمې پاکې مثال دغه ونې پاکې دی اصلها ثابتون چې بنیاد داګه کلکې په ځمکه کې و پروا په سما او څانګې په اسمان کې وي توتی کلها ورکی میوې خپلې کل حین ارټیم باذن ربها په اجازه خپل ربانی ويضرب الله الامثال للناس بیانوي الله مثالونه د خلکو لپاره لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دا خلک وعظ او نصیحت قبول کړي نو د کلمې د توحید مثال د هغې مضبوطې ونې دی چې د هغې سټه په ځمکه کې کلکوي او څانګې اسمان ته ختلي او د دې په مقابله کې کلمه شرک
ومثل کلمتین خبیثتنا مثال د کلمې پلیتی چا هغه کلمه د شرک ده کلمه د کفر ده کلمه د منافقت ده کشجرتن خبیثتن دې مثال په شان دغه ونې خبیثې دی نجتثت چې هغه راټوکېږي من فوق الارض د پورته د ځمکې نه د هغې د سوړه غوندې جړلی او چې ته ولسې ګوتې ویسي او د څانګې راکاږي غونډه سړي سره وځي داسې ما لها من قرار نه وي د هغې دپاره یو ځای کې ټینګېدل دقسې د کفر کلمه ده چې د هغې څه جړ نه وي بنیاد یې نه وي یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت کله کوي الله کسان لره چې ایمان یې راوړی دی بالقول ثابت په هغه وینا مضبوطه باندې فی الحیات دنیا پری ژوند دنیا کې چا کلمه د لا اله الا الله ده و فی الاخره او دارنګې په آخرت کې چې کله ورته وایي من ربک و ما دینک و من نبیک ستا رب څوک و ستا د ژوند ضابطه او قانون څه و ستا مشر څوک و نو چې د الله سره ربطي د شریعت سره ربطي د پیغمبر سره ربطي نو ربی الله دینی الاسلام او دا جناب رسول الله دی او چې دا بل شان یاری نه الله پیژني او نه اسلام پیژني او نه مصطفی پیژني نو دې څه وایي ها لا ادري بخاري حدیث دی ها لا ادري ها تاسو ما نه څه تپوس کې زه نه پوهېږم هغې ورګوار در راغلی دی در باندې اوس ته به پوه شي بچیا تا ډېره بدماشي کړي دي ویذل الله الظالمین او گمراه کوي الله ظالمان لرا ويفعل الله ما شاء کوي الله چې د الله خوښه شي الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله کفرا نګوري آی کسانو ته چې بدل کړي دي نعمت د الله په کفر باندې ان الله د نعمتونو په عوض کې شکریا ادا کول کا پکارو دی په کفر وکړو وحل قومهم دار البوار او نازل کړي دي خپل قوم کور د هلاکت ته اکور د هلاکت سره جهنم چا جهنم دے یسلونها دنکیږي بریتا وبئس القرار ډیر ناکاره قرارګار ده وجعلوا لله اندادا ګرځولي دي مشرکانو د الله د پاره شریکان انداد د ند جمع ده او ند وی المثل المناوي المثل مقابل ند مثل ته وي لکه څنګه چې هغه حسان زیر ثابت نبی علیہ السلام ته ویلي چې ستاره تر پورې زی پسې نه ویم پتا پسې سپکې وایي هغه ویل څنګه پارس کې راسه شریک دی هغه ویل داسې به درته رابیل کم لکه چې ویښته د وړو نه رابیلېږي هغه ویل وایم اتهجوه ولست له بند اتهجوه ولست له بند ته د پیغمبر حج وکې او مړه ته خو د هغه په شان نه دی کوپړی ته دې وګوره په شرکما لخیرکما پیداو کم چې در کې ډېر ناکاره دی د ډېر ښه نه دی زار شي ډېر ناکاره پکې هغه چې په هغه وخت کې کافر او ډېر ښه نبي علیه السلام قل لعبادي الذین آمنوا وایه بندګانو زما کسانو ته چې ایمان راوړی یقیموا الصلاة چې ودرې لمانځه لره وینفقوا او خرج کوي مما رزقناهم دا هغې نه چې موږ ورته ورکړي دي سرا وعلانیة پټ او ښکاره من قبل ان یاتی یوم پخوا د راتلو د هغه ورځې نه لا بیع فیه ولا خلال چې نه وی پای کې اخیستل او خرڅول ولا خلال او نه په هلته دوستانې کار ورکوي خلال خالص وعده ته وایي د دوستۍ ته وایي الذي الله الذي خلق السماوات والارض الله ذات چې پیدا کړی اسمانونه او ځمکې وانزل من السماء ماء راکوزی د اسمان نو بولرا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسروباسي په ذریعه د اوبو باندې قسمه قسم میوې خوراک استاسو لپاره وسخر لكم الفلك او تابع کړی د الله کشتۍ په سمندر کې لتجریه په البحر د لپاره چې اوچلیږي په سمندر کې به امري په حکم د الله وسخر لكم الانهار او تابع کړی الله استاسو لپاره دا سیندونه او نهرونه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين او تابع کړی الله استاسو لپاره نور او سپوږمۍ دائبين چې روان دي دا رنګي فیدر پی روان دي خپل هدف ته وسخر لكم الليل والنهار او تابع کړی تاسو لپاره شپه او ورځ
واتاکم درکړی تاسو من کل ما سالتموه دا هر هغه نه چې تاسو غواړئ د الله نه وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که تاسو شمیرئ نعمتونه د الله لا تحصوا به نشمارئ ان الانسان لظلوم کفار یقینا انسان دې ډیر لوی ظالم او کفار ډیر لوی انتهایی ناشکر دی وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا هغه وخیات کوي چې ویل ابراهیم علیه السلام اے ربا وګرځې دې ښار لره د امن ګوره زه مخکې ویلو چې کله هاجره بیبي راوسته او اسماعیل علیه السلام ماشومې راوسته هغه دوحې سره هلته د صفا مروه پرې منځ کې یو ونه د هغې لاندې کېنول د خوږۍ په غاړه او یو بوجګۍ کجوري او یو مشک اوبې ورسره راوړې وې نو هغه ځای کې دا خبره من کړې وه چې ابراهیم علیه السلام ووته او ځي نه ورته یې سیده ته مونږ چاته پرېږدې هغه ورته غږ نه کوي درېیم ځل باندې وایي الله درته وایي ویا وایي زه نه مونږ خدای نه ضایع کوي چې صفا ډېرۍ نه پناه شو نو لاس یې ونیول داسې دلته خو شګو ډېر و بیت الله لا نه نو او کعبه چرته ده مکه چرته ده نه ده نو هلته داسې وایي رب اجعل هذا بلدا آمنا الف لام پکې نشته او دا دعا اوس چې کوي نو دا ښار ساز شوی دی نو خدایه دا ښار ساز شوی دی ته د امن کې وجنوبني وبني نعبد الاسلام او وساتې ما لره او بچو زما لره دینا ان نعبد الاسلام چې موږ عبادت د بوتانو کو ربي انهن اضللن كثيرا من الناس ای زما ربا ډېر دې انهن یقینا دا بوتان اضللن كثيرا من الناس گمراه کوي ډېر د خلکو نه ومن تبعني پس چا چې زما تابعداري کړه په انه مني او زمانه دا د حضرت ابراهیم دعا ده ومن عصاني سوق معنا پرمانی کوي په انک غفور رحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی ای زما ربا ز وسوما باز بچی خپل سارا او اسحاق نور اوستی هاجر او اسماعیل روستی دعا باز بچی وسوما خپل باز بچی بوادن پاغه خړګی د مکه کې غیر ذی زرعن چې نه د فصل والا عند بیتک المحرم پنځه کور عزتمن ستابانی ربنا دې لپاره لیقیم الصلاة چې زماره بچی قائم کی مانځل را فجعل افئدة من الناس اے الله وګرځه واړو د خلکو راواړه واړو د خلکو دیتا تهوی الیهم چې مایل شي زماره بچو ته او ورزقهم روزی ورکدی لرا من الثمرات قسمه قسم میونه لعلهم یشکرون دې لپاره چې دا ستاره نعمتونو قدر وکي ربنا اے زما ربا انک تعلم ما نخفي وما نعلن یا الله یقینا ته پوي پای چې مونږه پټو واغه چې مونږه ښکارا کوو وما يخفى على الله من شيء نره پټ په الله باندې یو سیس په الارض پزمکه کې ولا په سماو نه په اسمانونو کې الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق حمد ثنا الله غزات لرا چې بخله دې ماته په بډاوالي د برا اسماعیل او اسحاق دا دواړه بچیو الله تعالی ابراهیم ته ورکړیو ان ربي لسميع الدعاء یقینا رب زما قبل ان کې دعا ده رب اجعلني مقيم الصلاه ای زما ربا وګرځه ما له درون کې د مانځو ومن ذريتي په بچو زما کې وګرځه یو جماعت تابعدار خپل ربنا وتقبل دعاء زمونږ ربا قبول کی زمونږ دعا لرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے زمونږ ربا بخنو کی منګتا بخنو کی ماتا زما مور پلار تا او وللمؤمنين وللمؤمنين او بخنو کی مؤمنانو تا ورز حساب کتاب بانی ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون گمان مکوا پاغا گمان مکوا پا الله باندې نه خبر اما یعمل الظالمون دا کارون نه چې ظالمانی کوي دا مو آیا چې ګندې الله ظالمانو ز کارون نه خبر نه دی انما یؤخرهم خامخار سکی الله دی لر اليوم اغه ورځ ته تشخص فی الابصار شي بوټي براوتی پای کې سترګې د خلکو مفتعینا منډي وهم کی وای مقنی روسهم سرونه به چوت کړی وی لا يرتد الیهم طرفهم نبا واپس کیږي تا نظر د دوی وافئدتهم هواون الذی با خالی وی صبرنا نه بالکل خالی صبر مور پکې وانذر الناس یوم تاتیهم العذاب ويروا خلق الادرا
دا هغه ورځ چې کله راشي یاتیهم رضا په هغه ورځ چې راشي دي ته عذاب ویقول الذین ظلموا نو وایي با کسان چې ظالمان دي ربنا اخرنا الى اجل قریب اے ربا ولی نرسو کې ته موږ هغه نیټې نږدې ته لګونی موږ واپس که دنیا ته نجیب دعوتک ستا دعوت په قبول کو ونتبع الرسل سره پیغمبرانو تابعداري وکړو اولم تکونو اولی نوی تاسو په دنیا کې اقسمتم تاسو په قسمونه خوړله من قبل مخکې دین په دنیا کې چې مالکم من زوال نشته ستاسو لپاره دی دنیا نه چېرته تلل وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا اوسېدئ تاسو په کوروندا کسانو کې چې ظلم یې کړی په ځانونو باندې وتبین لکم ومونږه واضح کړی والله تاسو ته کیف فعلنا بهم څرنګه کار کړو موږ پر ظالمانو وضربنا لكم الامثال او بیان کړی موږ تاسو ته مثالونه وقد مکروا مکرهم پس چلو کو دي خلکو چل خپل وعند الله مکرهم پر الله باندې جواب د مکر د دې دی وان کان مکرهم اگر که مکر او تدبیر د ظالمانو لتزول منه الجبال زائل کیږي د دینه چې کوم نه غرونه داسې چلونه کوي چې د دې چلونه وجنه پکار د چې دا غر د خپل ځای نه لاړ شي ولا تحسبن الله مخلف وعده رسلا ګمان مکوا په الله باندې خلاف کوونکې د خپل وعده د پیغمبرانو سره الله چې پیغمبرانو سره کوم وعده کړي ضرور به سر ته رسي ورسره ان الله عزیز ذو انتقام یقینا الله عزور ور خوند بدلیږي ستوره یوم تبدل الارض غیر الارض اغه ورځو چې بدل بشي زمکا په بل زمکا باندې دې یو معنا دا چې دا زمکه بلاړ شي او بل زمکه براشي په داسې زمکه به حساب کتابي چې پای بچا ګناه نه کړی یو ترجمه ده دویمه دا چې زمکه به عمدای خدا صفت به بدل شي دا بر تانبی زمکه شي او ګرمه بشي دغه بشان او سماواتو دارنګي بدل بشي اسمانونه په نور او اسمانونو باندې وبرزول الله الواحد القهار او راو بوزي دا خلق ټول یو خدای زور ورته وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد اني با نو توتر المجرمين اني بنا پرمان لرا په دکور زبانی مقرنين چې تړل شي وي په الاصفاد په زنجیرونو کې سرابيلهم من قطراننا کمی سنار دی دا بر ګوګل نبی د ګوګل نبوي یا قطران دغه ته ویل کی دا تاسو دغه ونه اوري به یو بیا ورته دې طرف ته ور په ولګو یو طرف ته نه بیږي رنځړ چې ورته ویل کیږي نو رنځړه بدبو یې هم دي او اور تیزی هم وتخشى وجوههم النار او دارنګ پټکړې وي مخونو دې لره اور یجزی الله کل نفس بما کسبت دې لپاره چې بدل ورکړي الله هر یو تن ته هغه چې د څه کسب کړی دي ان الله سریع الحساب الله یقینا جل حساب کوونکی ټول مخلوق سره په دونه سات کې به حساب کتابو کې لکه سړی یو ساروی لوشي او دوباره ورته بیا کټې اسکه اور پیدي او په تعینو کې ساس کی راځي هذا بلاغ للناس دا دې چې کوم دې دا دې وعظ او نصيحت رسیدونکو خلکو ته ولینذروا به دې لپاره وليعلموا پوشي چې انما هو اله واحد خامخ الله یک یو دې وليذكر اولو الالباب او دې لپاره چې په نو نصيحت قبول کی خاوندان د خالص عقلونو سوره حجر